نو په جمی کې به مور را پاسېدله د شپې 2 بجې باندې یا 3 بجې باندې به را پاسېدله او د دې خپل امام صاحب دپاره د زوی دپاره به اوبه ګرمې کړلې. یو 2 غنټې به دا مونځ نه چې کوم دی مخکې را پاسېدله هغې له به اوبه ګرمې کړلې چې اوبه به خپلې ګرمې شولې نو بیا به لاړو امام صاحب بیا را پاسېد. نو هغه به مانځه دپاره تیار کړو هغې ته به اوبه ور واچولې هغه به ځان تیار کړو او بیا به د مور به چې کوم دی پړونې به یې راواغستلو او روان به شو. هغه ماشوم خپل زوی به یې لاس نه داسې ونیسو جومات ته به یې روان مسجد ته به یې بوتلو چې کله به جومات ته دننه شو نو بچیه مونځ وکړه او آی طرفه خو بیا رڼا لګېدلې بیا به راځې په خپله باندې بیا په خپله باندې راځې د دې طرفه زه رالم ځکه چې تیاره وه آی طرف بیا رڼا لګېدلې بیا به راځې. نو مور به دومره سخته تېروله د څه لپاره د خپل بچي دپاره خپل بچي دپاره به دومره سخته تېروله